مکم برکتی خار دی بیت اللہ دی پکے صفا و مروہ دی پکے عرفات میدان دی وسرا مزدلفہ دا و منا دی وسرا مقام ابراہیم دے بے حجر اسود دے دا حج تعلق دے مکے سرا دا عمرے تعلق دے مکے سرا دا طواف تعلق دے مکے سرا او بیت اللہ دا برکت زید قرآن کے اللہ ہوئی لیکن مدینہ تم خدا خیر وقت حضور پاک بہتو نو چه لاړل نو صحابه نا جوړو ځکه د مدینې منورې اوبه ټیک نه وي اوبې مالګیجنې وي او په دې لختو کې چې به کومې اوبه بهېدلې که نه نسخه بین به یې کاو حضرت ابوبکر صدیق نا جوړه شو حضرت بلال نا جوړه شو او چې بلال نا جوړه شو نو مکه به یې یادوله او د مکې غرونه به یې یادول او د مکې ګیا به یې یادوله او د مکی اونې به یادولې حالانکه په بلال په مکه کې څومره تکلیفونه تیر شوي نو حضور پاک الله تعالی سوچت وی الله دا مدینه مونږ ته خوښه کې اللهم حبب الینا المدینه کحبنا مکه خدای چې څنګه مکه د مونږ خوښه وه مدینه مونږ ته د هغې په شان خوښه کې اللهم انقل حماها الى الجحفه خدایا د دې نه تبه لرې کړه یو لرې ځای وښوئ خدایا هلته ورسوه د برګري مې ټول ناجوړه دي تنګ شو خدایا نو حضور پاک د شپې خوب ولید وی یو توره ښځه وه ببرسرې یو بدشکله ما ولیده چې د مدینې نه لاړه جحفې ته وی د الله رسوله تعبیر یې سو وی د مدینې نه وبا خدای لر کړه بیماری ته خدای لرې کړه نو مخکې زوړ نوم یثربو سره بیماری ته وایي چې څوک به م پکې ونه جوړه به نو دا نوم یې وله بدل که مدینة النبی نومې شو د حضور پاک مبارک ښار خپل نوم یې مدینة النبی دی د پیغمبر علیه السلام شهر او ښار نو اوس ورته خلک صرف مدینه مدینه وایي بیماری ته لاړه ختمه شي خشته آب و هوا راله او دومره دعاګانې وله وکړې اللهم اجعل بالمدینه ضعف ما جعلت بمکه من البرکه خدای مکې له چې د کم برکتونه ورکړي دي مدینې له د هغې ډبل ورکې اللهم ان ابراهیم دعاک لمکه خدای ابراهیم علیه السلام ستانه د مکې دپاره سوال کړی دی وانا ادعوک للمدینه او خدای زه د مدینې دپاره سوال کوم ابراهیم علیه السلام د مکې دپاره کړی او زه د مدینې دپاره کوم اللهم بارک لهم فی مدهم و سعیهم خدایا د مدینې د خلکو د خوراک په څیزونو کې په تله چې کم څیز تلي او په پیمانه چې کم شی کچ کوي نو خدای په دې کې وله برکت واچي زما قسم دی د حضور پاک دعا داسې لګېدلې ده لکه څنګه چې مکې ته د ابراهیم علیه السلام دعا لګېدلې اوس هم په مکه کې ګراني شته او په مدینه کې کمه ده دا اکثر ملګرو ته ویم د دې حج په موسم کې په دې مکه مکرمه کې ډوډۍ لږه سخته شي ګرانه شي وړه شي وړه رش ډېر زیاتي هغه تنور والا خواران هم نشي رسېدی نو ډوډۍ وړم کې او په پیسو یې هم ګرانه کړي او په مدینه منوره کې ډوډۍ همغسې چې څنګه مخکې دلته چای ګرانه شي هلته چای همغسې دلته به اوبه په بیه هلې په هوټل کې او په مدینه شریفه کې به په هوټل کې درته اوبو جګ ډک پروت وي هلته د بیې نشته مفت به درته میلاوېږي نسبتا د مکې مکرمې مدینه منوره کې ارزاني ده نسبتا د مکې مکرمې په مدینه منوره کې هر شی میلاوېږي د دنیا داسې نعمت چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې وي ادې په مکه کې نه یا په مدینه کې دا ګرانه دا مشکله ده دواړو کې ومیلاوېږي دلته ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده او د مدینې دپاره د دواړو جهانو مبارک سردار دعا کړې او بیا څه وایي الله اکبر وی لا یکید اهل المدینه احد الا ينبع کما ينبع الملح في الماء وی مدینه خلق سره به څوک سازش او سکیم اونه کی مگر کچا د مدینه خلق ته سکیم او سازش د نقصان جوړ کو وی داسې به خدای ویلی کی لکه مالګه چې په اوبو کې ویلی کېږي
او رسول الله مبارک فرمایي وی یو خار د خارونو نه به داسې نه چې دجال به ورته داخل نشي هر خار ته به دجال ځي بغیر د مدینې نه دې ته دجال نشي داخلی دی د مدینې په کوڅو به فرشتې ولاړي او چې دجال راشي نو مخ به وله واړي شام ته او شام کې به خدای مردار کړي او طاعون وبا دا به مدینې ته نه داخلی لا يدخل المدینه رعب الدجال دجال خو څه کوي د هغه روب هم نشي را دننه کیدی لا يدخل المدینه الطاعون ولا الدجال نه دجال داخلی دی شي او نه وبا او طاعون بیماری مدینې ته داخلی دی شي مبارک ازمک د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو ځل اورو لګید بار دا اور هغه غرغنډې را روانې وي او دا هوا ورپسې په تیزۍ را روانه وه او مدینې ته دا شغلې را روانې شوې وي حضرت عمر صاحب ته چې وی اور لګېدلی دی او شغلې مدینې ته را روانې دي یو صحابي حضرت تمیم الداري رضی الله عنه عمر صاحب ورته وی ورشه او دا اور وشړه دا عمر صاحب په زمانه کې ښه د نبي علیه السلام نه عمر صاحب ته وی ورشه دا اور وشړه وی صاحب څنګه وشړمه وی دا چابک والا ورته ووایه چې زه د پیغمبر د خلیفه د عمر استاذ یم او دا اډر دی چې د کوم ځای نه راوتې هلته واپس نه نوځي ته په مدینه راځې د پیغمبر په کلي راځې تا لایا نه راځي تمیم الداري ورغه چابک وسره او اور ته ودرېده او اور له شړق ورکړه وی د پیغمبر خلیفه عمر را لېږلی چې د کوم ځای نه راوتې هلته واپس شه اور مخکې دی لکه د څاروي او تمیم الداري ورپسې دی اور ته زغلی او دی ورپسې دی اور ته منډې وی لکه څوک چې ګډه چیلی زغلی او دی ورپسې دی اور زغلی دی ورپسې د کوم غر د سوړي نه چې اور راوتې او د هغې غر په سوړی ور دننه که نو تمیم الداري ته را واپس شو او په 600 هجری کې حضور پاک پیشنګویي ورکړې وه تقریبا د مدینې نه بار یو اور ولګېده او داسې اور ولګېد چې غونډه ځمکې اور واغېشته ځمکه کې لاندې کویله پرته ده غونډې ځمکې اور واغېشته او په شام کې د دې اور لمبې ښکارېدې لیکن د مدینې چې کوم حدودات دي هغې له چې به اور راورسېد نو دې خوا به نه راته د مدینې خلک به رادل تماشې ته به ولاړو دا په میلونو ځمکه وسوځېده او غرغنډې دي او یو غر د جبل قریظه هغه پکې اور واغېشته هغه غر هم پکې سوځېده په کاڼو هم اور لګېدلی و په ځمکو هم اور لګېدلی او څومره تویده داسې اور لیکن په مدینه کې به یخې هواګانې چلېدلې ای رونو په کومه خاوره کې چې د دواړو جهانو مبارک سردار ګرځېدلی دی په کومه خاوره کې چې جبریل ګرځېدلی دی او په کومه خاوره کې قرآن نازل شوی دی او په کومه خاوره کې د دواړو جهانو مبارک سردار لاندې پروت دی نو دې خاورې ته به بیماری او دجال او تکلیفونه نه راځي د حضور پاک برکات خو به منې چې د رسول الله مبارک برکت نه منې نو مسلمان به د سر نه نه مدینه ده بعض خلک وی مکه دا به نه مکه ځان له د برکت دی او مدینه ځان له دواړه مقدس ځایونه دي دواړه زموږ د دین ځایونه دي په مدینه کې حضور پاک 10 کاله او په مکه کې 53 کاله تیر کړي نو حاجیان صاحبان لاړ شي مدینه شریفې نو هلته کې څه کوي حاجیان هلته به په جومات کې خو یو لمونځ کوي مسجد نبوي کې ځکه په مکه کې یو لمونځ یو پلک حسابېږي او په مدینه کې یو لمونځ یو په 1000 یا 50 زره دو حدیث دي یو دا دی چې 50 زره او بلکې 1000 راځي دا د 1000 والا حدیث تک مضبوط دی او د 50 زره حدیث تک کمزور دی چې مونږ د نالته پاتې نشي او یو روایت کې راځي چې چا اتر وځي یعنی سلویخ منځونه امام سره په جمع په مدینه شریفه کې وکړل دله به د شفاعت کو نو اتر وځي جانان ته تیری او سلویخ منځونه پکې پوره کوي درود شریف پکې به ډېر وی مدینه د درود ځای دی حضور پاک مبارک نه چا تپوس وکړ وی فرمایل وی درود په ما ډېر وایه
زما د مرګ نه پسم په ما درود وایه. نو صحابه ورته وی د الله رسوله ته خو به خورې شوې، نو زمونږ درود تعالی څه فایده درکوي؟ وی ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. وی خدای په ځمکه د پیغمبر وجود خوړل حرام کړی دی. فنبی الله حی یرزق، پیغمبر په قبر کې جمدی پروتی رزق بہت ملاوی. شهید جمدی پروت په قبر کې. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. اغتم بل ځای کې راځي عند ربهم يرزقون، نو ډېر خوراک ملاوي. او صفا حدیث دی من صلى علی عند قبر سمعته، زما د قبر خوا کې چې په ما چا درود وینو دی اورم. ومن صلى علی نائیا ابلغته، او چې څوک لري په ما درود وي نو فرشتې را رسي. نو مدینه د درود شریف دی، درود شریف ډېر وایي. زه خلکو ته وایم د قرآن شریف پکې تلاوت هم کوي، تلاوت کې ډېر لوی برکت دی. او خلکو ته وایم چې هلته لاړ شئ او ختم وکړئ نو ثواب یې د حضور پاک ته ور وبخئ. ډېر احسانات دي په موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. زموږ د ایمان د هغه د برکت او بل هلته یو جومات د مسجد قبا ورته وایي. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. دا هغه جمعات چې لومبي نبی علیہ السلام مدینه شریفه ته لاړ، دا قبا د مدینې نه بار عوالی وته وایي، عوالی وته وایي د مدینې نه بار. نو هلته نبی علیہ السلام سلیری صورت تقریبا دیراو یو جمعات یې هلته جوړ کړی دی، ډېر مزیدار او ډېر قیمتي جمعات مسجد قبا ورته وایي. هغه زمانه کې کچاو اوس پخ شوی دی، اوس لوی عالی شان جمعات دی، بلا غسل خانې دي، د سړو د مانځه پکې ځان له ځای دی او د ښځو د مانځه پکې ځان له ځای دی. او دا جان چې لاړ شي نو دا غون ځان له هلته جومات نه چې سهار وختي راوځي نو ګاډو والا چغې وایي زیاره زیاره زیاره. نو پیسې د خلکو نه والي، لس دولس ملګري یو ځای شي نو یو ګاډي په شریکه ځان له ونیسي. نو هغه ګاډي بوځي مسجد قبا ته، هلته ورته ولاړي چې مونږ 2 رکعات وکړي، بویې ځي احد ته مسجد قبلتین ته بوځي. او دارنګې مخکې به ورته مساجد 7 یا 5 وې، کوم ځای چې غزوه خندق شوی دی هلته یې بوځي. دا ځایونه ورته وښیي. مخکې ځایونه ډېر وو خو اوس هغه ځایونه تقریبا لږ کم شوي دي. مسجد غمامه هغې ته به یې بوتلل، اوس یې نه بوځي. هغه ځای چې نبي علیه السلام پکې د باران سوال کړی و، شین اسمان او خدای وریځ راوسته او باران وشو. مسجد جابا مخکې مسجد عمر و، مسجد عثمان و، مسجد علی و، مسجد ابوبکر و. اوس دا تقریبا یو جمعات نیم پاتې دی باقي روان شوي دي. او دا 5 جمعاتونه مخکې 7 مساجد 7 بیا 15 مساجد 5 اوس یو 2 جمعاته پاتې دي. دا هغه ځای چې کوم دی حضور پاک غزوه خندق د خندق غزا کړی و. نو خلک ځي مسجد قبا ته، خدا زه اجیانو ته وایم د روزانه سهار ځای 3 ملګري یو ځای شي یا 4-5 ځان له ټیکسي ونیسي، او که داسې نه نو په 2 ریاله باندې هلته چغې وایي قبا 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 قبا. یک طرفه ده 2 ریاله ورکه، یو طرف نه به دې بوځي. بس ښه په اطمینان هلته خپل منځونه پکې وکړه، څونه نفلونه چې کې کولی شي، د اشراق منځ پکې وکړه، د ضحا منځ پکې وکړه، نوافل پکې وکړه، او بیا هلته ګاډي ولاړې حرم حرم چغې وایي 2 ریاله به ورکې جومات ته به دې راولي. 3 میله مزل دی، پیاده هم سړی تلی شي، نیمه غنټه کې سړی 3 پاوه کې پیاده سړی رسي، نیمه زیات نه زیات ګنټه لګي. چې په قلار ځي نو یو ګنټه د یو طرف نه لګي، ګنټه د بل طرف نه لګي. اوس مسجد قبا فایده څه ده؟ حضور پاک فرمایي چې چا په خپل کور کې اودس وکړو او یا په خیمه یا په خپل بلډینګ کې او دی بیا مسجد قبا ته لاړ او هلته 2 رکعاته نفل وکړل، نو الله به د عمرې ثواب وله ورکړي، په اسانه عمره ګټلی شي.
نو دا جانو ته هم یو ځل باندې اکتفا مه کوئ، بار بار ځئ. او احد ته لاړ شئ. په احد کې څوک پراته دي؟ احد هغه ځای دی چې د رسول الله مبارک پکې د مکې د کافرو سره لوی جنگ شوی دی، او یا کسان صحابه کرام پکې شهیدان شوي دي. او په دا میدان کې یو لویه جنګله ته تاو ده، دیوال ته تاو دی، د دریو صحابو قبرونه معلوم دي، نور هم پکې شته خو هغه نور نه دي معلوم. دا درې تاریخ ښیي. یو حضرت حمزه رضی الله عنه سید الشهدا د حضور پاک مبارک تره دی، او یو بل دی پکې حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه، او بل عبدالله ابن جحش رضی الله عنه. دا درې تاریخ ښیي چې دلته دفن دي، او نور پکې هم ګڼ شمېر صحابه شته، خو تاریخ هغوی څه نه وایي. او لږ چې مخکې شي نو یو بله قلعه ده، په هغې کې نور صحابه کرام دفن دي. نو دا سنت دي دغلته تلل، ځکه رسول الله مبارک به خامخا احد ته ته. او د احد د غر صفت یې کړی دی، احد جبل یحبنا ونحبه. احد یو غر دی، موږ سره مینه کوي، موږ هم ورسره مینه کوو. او نبی علیه السلام فرمایي وی چې کله هم تاسو احد ته لاړئ د هغې میوه وخورئ. میوه پکې اوس نشته، مخکې و پکې دا کرکنې بیرې وي، او که میوه نی نو ازغی په خوله کې وچوپئ. او حضور پاک فرمایي وی د احد دا غر به الله د قیامت پر ورځ راوالي، د جنت په دروازه کې به یې کښېږدي. نو برکتي جنت غر دی، د جنت غر دی، د جنت. وی یا خدایا هغې غر نه دې راوستم چې دا به د قیامت پر ورځ د جنت د دروازې نه دننه په جنت کې پروت وي. نو خدای په دنیا کې دې راته د جنت غر وښو، نو خدایا په آخرت کې هم راته جنت وښیې په خوشحالو. او دریم به بیا د بقي مقبره ده. سار وختي چې مونځ وکړې نو زر ورځه. ولې؟ ځکه چې بیا وروستو بندی، او سار مانځه پسې فورا کولاوئ، او مازدیګر مانځه پسې فورا کولاوئ. نو چې سار مونځ وکړې نو زر ورځه، او چې مازدیګر مونځ وکړې نو زر ورځه. نو چې هلته وردن نشي نو هغې کې 10,000 صحابه کرام پراته دي، دفن دي پکې. د رسول الله مبارک تر حضرت عباس رضی الله عنه پکې دي، د رسول الله مبارک لونه پکې دي، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، دا لونه پرتې دي پکې. او د رسول الله مبارک 9 بیبیان پکې یو ځای دفن دي، 9 بیبیان. او د پیغمبر علیه السلام بچے ابراهیم پکې دفن دی، او ترې پکې دفن دی، حضرت عثمان صاحب پکې دفن دی، حضرت سعد ابن ابي وقاص، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، او د پیغمبر علیه السلام رضاعی مور بی بی حلیمه. داسې ګڼ بیبیانې پکې دفن دي. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دام پکې دفن ده، حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها. دا مبارک صحابه 10,000 صحابه چې ورننوځي نو بس سلام به واچئ، السلام علیکم دار قوم مؤمنین یا اهل الدار انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء الله بكم للاحقون. تاسو موږ نه مخکې تللی او موږ در پسې در روان یو. یغفر الله لنا ولکم. تاسو دې خدای وبخي او موږ دې خدای وبخي. بس ځان پورې به کاڼي لوټې نه کاږي، نه به ځان پورې خاورې نه کاږي، او نه به د قبر ښکلول کې، نه به ورته سجدې کې. دا په شریعت کې منع دي. دین هغه دی چې موږ له پیغمبر علیه السلام راوړی دی، د حضور پاک دروړلی شوي دین به موږ تابعداري کوو. او که یو شی داسې دی چې د حضور پاک دروړلی شوي دین کې نشته، هغې نه به ځان ساتي. بدعت ورته خلق پکې بعضې مسجد قبلتین ته ځي. دا یو جومات دی، یو صحابي وفات شوی نو حضور پاک د هغه تعزیت له تللی، فاتحه خواني چې تاسو ورته وایئ. نو د ماسپښین د مانځه وخت پرې راغی، نو په جمع ولاړو 2 رکعات بیت الله شریف ته کړي، او په دا 2 رکعاتو نه پس جبریل علیه السلام راغی او ورته یې وویل فولي وجهک شطر المسجد الحرام، مخ د بیت الله ته واړوه.
نو حضور پاک دعا خوا کړي دوی دی بل طرف ته وکړي بیت الله شریف نو خلک ځي هغه جومات ته 2 رکعاته نفل پکې کوي ټول ازمکه د مدینه مبارکه ده دا ادب جون به مدینه کې تیرے بیا ادبی بنا کې مینا به کې مدینه کې حضور پاک فرمایي وی که څوک په مدینه کې ناجوړه شو او یا زخمی شو او د صبر وکړه د تنگ نشو یاره شکر دی چې مدینه کې لږ ناجوړه شو یاره شکر دی چې مدینه کې لږه بیماری رااله ځکه په حضور پاک راغلی دي په صحابه راغلی دي نو چې دې تنگ نشي او دې په صبر وکړي رسول الله مبارک فرمایي وایي د قیامت په ورځ به د سفارشي زیم او د خدای په دربار کې به ولګوی یم ځکو مدینه داسې ځای بیا ادبي بیا نه کې او مینه به ساتي د مدینې سره او د مدینې د خلکو سره به محبت او مینه ساتي د چا د مخه شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه محمود حسن دا غ زمانہ و چې دومره رش نو په مدینه کې مدینه منوره به مدینه پاکه مدینه مبارکه نو دومره رش پکې نو د تلم جانوال تخپل کوټي وی بلډینګونه پکې دی نه نو چې دا ډوډۍ وخوړه نو دا واړه پوټي به موږ د کلکې نه پورې غواړه یو خوشې دی ورته غوړو وی چې مې وکتل نو یو ماشوم هلک دی راکوټې هغه به هغه پوټي راغونډول او په ځولی کې به اچولو خوړل به هر ځل به دا چل کو ما وی کېدی شي غواله وړي چیلې وړي څاروله وړي چرګانو له به وړي یو ځل مې تپوس وکړې بچې په دې ټوکړو څه کوې چې ته راغونډې دا جانو د کړکو دا مخې نه وی باباجي دا خورو که نه الله ته خورې زما مور ده او ډېر اصیله ده د کور نه بار نشي وتلی او زما ماشومان درونه خویندې دي او موږ یتیمانان یو پلار هم مړ دی د ګټې وټې هم څوک نشته دغه دا جانو د دې کړکو نه بار دې پوټو پسې ګرځم او دا راغونډم کور ته وړم او دا ځان له اوبو کې خوشته و په دې خپله ګزاره ډېر میړه خفه شو بچې د مدینې او کاکاجي د دې مدینې وی ما ورته وی بچي یو کار وکړه هندوستان نوم دی اورېدلی دی او هلته یو غټه مدرسه ده دیوبند ورته وایي نو بچې که ما سره ځې زه به دې بوځم او ځکه د زوی غوندې به دې لوی کړم او علم به در باندې وکړم نو خدای به دې ښکلی عالم کړي نو بیا دلته مدینې شریفې ته راځه او د علم خدمت کوه دا خو ته به دغه ټوکړو پسې ګرځې ضایع به شي بچې ژوند به دې برباد شي وایي ما ته وی کاکاجي مور سره به سلا وکړم ما وی وکړه مور سره سلا په پلانکې روز به مونږ ځو نو که مور اجازت درکړه نو مونږ سره به لاړ شي او فکر مه کوه تا به لکه د بچي په شان ساتم ډوډۍ خوراک جامه به دې پمئ درې داسې تربیت کوم چې خدای دې نه ښکلی عالم جوړ وی ښه وی چې په کومه رستلم دې ماشوم سره خو مې ټیم خولی دا ماشوم راغی وی ما ورته بچې څنګه چل دی وکړه مور سره دې سلا وکړه یو کاکاجي مور مې وی لاړ شه بچې ورته خدای به دنه عالم جوړ او مور مې وی بچې که مولا شوې که نه شوې زه ستا د یو کس د ډوډۍ د بوجه خو به خلاصه شم ګرم یاره وی چې دی ووی که نه ویړه مې یو درد وکړ یا خدایه دا یو مور یتیمانان بچی او دومره پریشانه ده ما وی نه خدای به دې انشاءالله عالم کوي بس به په پلان کې ټیم ځو راځه او جامې بستره دې راوړه چې موږ روان شو دې ماشوم رانه آواز راکړه کاکاجي لږ ودرېږه نو ورته ودرېدم نو یې ګمبد مبارک ته یې ګوته ونیوله د حضور پاک د قبر مبارک د پاسه چې کوم شین ګمبد دی هغې ته یې ګوته ونیوله وی ما ته وی کاکاجي چې ته ما کوم هندوستان ته بوځې هلته دا شته الله ما وی بچې دا هلته نشته که نه
کدال تبي مونږ دلته سکول مونږ په دې لرو په کاکاجي خپکهګه ما عالم دې نشم یا دې شم دا مې پروا نشتا او د دې ګمبد پر خودو ته تیار نه دا چته پرېدا نو مدینه ډېر مبارک ځای دی ډېر د برکت ځای دی نو حاجیان صاحبان چې لاړ شي نو یو حج وکړي عمرې وکړي طوافونه وکړي بل د مدینې برکتونه هم ځان سره راوړي خدای دې تاسو مونږ ټول د بیت الله حج له بوتلي